ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد العلم فليثور القرآن أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو منګو تاسو یو برګتی مجلس کې ناسیو تشریف فرمایو لیلی علماء حاضر مجلس دی او سراروان دی حاضریږي با من کم علم کم فهم کم ذهن ستاسو مخې ته دومره لوی بیان نشو کولی صرف یو مذاکره ده په خپل منځ کې به یو دینی مذاکره وکړو الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا ویل او اوریدل په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او الله رب العالمین دې د حاجی اختر شاه صاحب دا مدرسه
تا قیام قیامت آباد او شاد ساتي. زما عزتمندو، زمونږ او ستاسو مقصد دنیا کې د الله رب العالمین سره تعلق جوړول دي. هغه مسلمان کامیاب دی، ګټور دی، کامران دی چې د هغه تعلق رابطه د مالک الملک بادشاہ سره جوړه وه، برابره وه. د کم سړي تعلق او رابطه چې د الله رب العالمین سره کټ وه یا کمزورې وه، نو هغه سړی همیشه دپاره د ناکامۍ په طرف باندې روان، همیشه دپاره د ټولو خیرونو نه محرومه، دنیا کې هم د هغه دپاره ذلت او ناکامي، آخرت کې هم د هغه دپاره ذلت او ناکامي، دنیا ژوند هم د هغه د تاوان او د خسران، او د آخرت ژوند هم د هغه د تاوان او د خسران دی. زما عزتمندو، تعلق به جوړیږي څنګه؟ د تعلق د جوړېدلو دپاره الله رب العالمین دوه سلسلې جاری کړلې. یو سلسله د اسمان نه او دویمه سلسله د ځمکې نه. د اسمان نه چې کومه سلسله جاری شوله هغه د وحی وه، د ځمکې نه چې کومه سلسله جاری شوله هغه انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات. هر نبی ته به الله وحی کوله، د نبی په ژبه مبارک باندې به هغه وحی امت ته وړاندې شوه. دا یو تعلق و، یو رابطه وه چې مخلوق د الله رب العالمین سره تعلق برابر شي، د بندگانو د الله رب العالمین سره رابطه جوړه شي، او تعلق چې څومره مضبوط شو، کلک شو، هغه بنده کامیاب دی. د آدم علیه السلام نه راواخله تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د هر نبی محنت داو، د هر نبی کوشش داو چې بندگانو د مخلوق نه تعلق کټ کړي، د مخلوق نه رابطه کټ کړي. هغه خیرونه او برکتونه چې الله رب العالمین امت له ورکړي دي، هغه خیرونه او خوشحالینې چې الله رب العالمین امت ته رالیږلي دي، هغه خیرونه لاس کې واخلئ، هغه خیر کثیر را واخلئ، هغې پسې محنت شروع کړئ، د هغې سره تعلق پیدا کړئ. ستاسو رابطه او تعلق به د الله سره جوړ شي. کم امتی چې د نبی خبره ومنله، په نبی باندې نازل کرده وحی د هغې تابعداري شروع کړله، هغه سړی کامیاب شو، کامیاب دی، او آینده کې به هم هغه سړی کامیابي. کم چا چې خبره ونه منله هغه سړی ناکام شو، ناکام دی، او تا قیام قیامت هغه به ناکامي، بلکې قیامت کې به هغه ناکام. هغه وحی سوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی شروع شوه. هغه وحی چې د هغې ابتدا وشوله د غار حرانه، او آیاتونه نازل شو د قرآن عظیم الشان. اول آیات نازل شو اقرا
بسم ربک الذی خلق لولا پنم درب ستابانی لستل شروع کا اے پیغمبرا پنم دربانی ستا کار بئی وحی لستل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغزین لستل شروع کرو او اخرنے صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا صورت مکمل نازل شو پمینس کی پلنڈا مختصر زمانہ کی یوسل صورتنا اللہ راولے گا یوسل صورتنا کامل و مکمل شو دا یو د تعلق د الله سره د جوړولو یو واسطه وا او حدیث کې دا شته دی چې د الله رب العالمین سره تعلق جوړیږي د الله رب العالمین سره د بنده روغ کیږي د الله سره رابطه جوړیږي دا غي د فار واحد لار هغه د الله رب العالمین کلام دی دا غي د فار واحد لار دا اللہ رب العالمین دا کلام دے چی یو سلسل سورتونو بانے مشتمل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انکم لا ترجعون الى اللہ بشیء تاسو اللہ تا نزدیکت نشے حاصل ولے اللہ ترجو نشے کولے دا اللہ سر تعلق نشے جوڑ ولے افضل مما خرج منه یعنی القرآن ډیر بهتر تعلق چې د الله سره جوړیږي په بل شي نه جوړیږي مگر په هغه شی به جوړیږي چې الله په خپل نازل کړی دی هغه د الله کلام نو د الله په کلام د الله سره تعلق او رابطه جوړیږي دا د الله سره خبرې دي دا د الله سره مناجات دے دا د الله سره جرګه ده دا الله لار چې د تعلق لار ده د رابطې لار ده د الله سره نزدېکت لار ده منګو تاسو بندگانو پرېښودله او په هغه لار باندې روان شو چې هغه لار نه موږ مقصد ته رسېدلی شو نه په هغه لار کامیابېدلی شو نه په هغه لار باندې جنت ته تللی شو کم چې الله خیرونه را کړیو هغه د خیر والا لار چې هغې ته الله په خپل خیر کثیر ویلی دی د خیر والا لار موږ پرېښودله او کم چې الله ورته قلیل ویلی دی کمزور او معمولی ورته ویلی دی هغه څیز پسې موږ ورکړو او موږ پسې روان شو خیر کثیر الله قرآن ته ویلی دی الله قرآن کې فرمایي یؤتی الحکمت من یشاء ورکی اللہ علم د قرآن من یشاء چاہتا چی اللہ وغاڑی ہر چال علم د قرآن نورکی کم سڑے چی اللہ منتخب کی اغا منتخب سڑی اللہ علم د قرآن ورکی دا طالب العلمان اللہ منتخب کریو دا عالمان اللہ تعالی منتخب کړی دي والله ومن يؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاته چې الله علم د قرآن ورک دی سړی ته الله ډیر خیر ورک لږ خیر نه دی الله وی خیرا کثیرا ډیر خیر د ته ورکړی شو علم د قرآن پویا د قرآن د یو سلسل سورتونو علم الله چاته نصیب کا داغی پویا الله چاته نصیب کړلا هغه سړی ته الله فرمای دلم یو عظیم خیر ورک دنیا او مالدار ته خیر کثیر نه دی ویلې بلکې ټول دنیا ته الله قلیل ویلې سورہ نساء کې الله فرمایي قل متاع الدنیا قلیل او اے پیغمبرا دا ټول دنیا د دنیا مال دولت
د دنیا عہدے، د دنیا کرسی، د دنیا لذتنا، د دنیا خانی او نوابی، دا ټول قلیل، دا معمولی دا. او قرآن تا اللہ سوئے دی یو طالب العلم لچے اللہ علم د قرآن ورکا، دا دی ټولی دنیا نا، د ټولی دنیا د ډیگرونا، د ټولی دنیا د عہدینا، د یو طالب العلم دا ډیگری دیر افضل دا. بلکہ دا سنگا یو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا حافظان، دا قارن دا قرآن، عرفاء اہل الجنہ، دا بد جنت نوابانی. دنیا کی وہی دا سڑے نواب دے، جنت کی بنوابی دے چاوی دا مالدار بنئی، جنت کی بنوابی دے حافظ قرآن، دا عالم قرآن، دے خادم قرآن نوابی بھئی پا جنت کے. نگور یو دنیا دا، دنیا اللہ وی دا دیر معمولی دا، او یو قرآن دے، علم دا قرآن دے چی پا حقی سر دا اللہ سا تعلق و رابطہ جوڑے گی. اللہ وی دا یو عظیم خیر دے. امام رازی رحمہ اللہ پا دی زیبانی لکی اغوی قد سماہ اللہ خیرا کثیرا، علم دا قرآن تا دی یو سلسل سورتونو تا اللہ خیر کثیر ہوئے. او دا طول دنیا چی بدی کے ہر یو شے شامل دے دیتا اللہ قلیل ہوئے. امام رازی رحمہ اللہ لکی اغوی فترک القلیلا واتبعو خیرا کثیرا. دا نتیجت واخلے، دا نصیحت و پن واخلا، طول دنیا معمولی دا، علم دا قرآن دا یو غٹ خیر دے. اگوی تاسو توے میں بندگانو دا طول دنیا پریدے، دنیا پریدا، دنیا تشاکام، تعلق د دنیا سا کٹ کا، د دنیا من محبت زڑن اوباسا، عہدہ پریدا، کرسی پریدا، دولت لالچ پریدا، راشا واتبعو خیرا کثیرا، راشے دے خیر کثیر تابداری وکئی، دے پس محنت شروع کئی، دے پس کوشش شروع کئی. اللہ منگ لڈیر عظیم خیر والا کتاب را کڑے دے، پدے بانے دا اللہ سا تعلق و رابطہ جوڑے گی. من روانی کم طرف تا، زو کم طرف تا، زمنگ استا ستلل دی دا اللہ رب العالمین طرف تا. کمالار چی دا جنت دا تلل لار دا، کمالار چی اللہ تا در سیدل لار دا، اگا لار منگ پریخی دا چی اگا صراط مستقیم دے. آیاتنا من دال استلیو اللہ وی وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیما فاتبعوه، دا قرآن زما سیدلار دا ما تا بدرار سی. کدے قرآن بان روان شولی سیدہ جنت بدر سی. فاتبعوه دے قرآن تا بداری وکا. پسکی صرف عبادات ننا عبادات کو گورے، اعتقادیات کو گورے، ایمان کو جوڑے قرآن لراشا، عبادات کو جوڑے قرآن لراشا، معاملات کو جوڑے قرآن لراشا، سیاسات کو زکے قرآن تکینا، معاشرہ کو جوڑے قرآن لراشا، اخلاق کو جوڑے قرآن لراشا، سوداگری کو زکے قرآن تکینا، دارنگی کسڑی تو پیدا کے رجولیت زان کے راشا قرآن تکینا، کہ خیری کثیر غاڑے قرآن تکینا، کہ محبت و الفت غاڑے قرآن لراشا، کہ اللہ رب العالمین تزان رسول غاڑے قرآن لراشا. اللہ یہ عجیبہ کتاب را لے گلے ورنوم دے تابداری پکار دا، دے علم زدکول پکار دی. علم بے سنگ زدکی گی حدیث ملستلے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ دا علم ارادہ لری فلیصور القرآن، قرآن دی بار بار واڑی، بار بار دی واڑی، بار بار دی واڑی. یوزل اوریدلو بانے کار نکی گی، پا یوزل پروگرام کی کناستلو بانے کار نکی گی چی پا کال کے میں یو پروگرامو
ورونو دې پسې تفسیر د قرآن دی کوم ځای کې چې عالم قرآن د قرآن درس کوي منګ او تاسو کم از کم ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې هغه له ورکو بار بار د الله کتاب واورو دارنګې بار بار د الله قرآن واورو د دې نه علم زده کړو د دې نه فهم زده کړو الله رب العالمین دې دا کوم ماشومان چې قرآن ختم کړی دی الله دې دا کامیاب او کامران کړي دا څه چې مو ویلې الله رب العالمین دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي علما مشران استادان زمونږ راغلي انشاءالله هغه به بهترینې خبرې کوي موږ او تاسو په توجه باندې واورو